أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سورة الانعام 27 نمبر آیات. په دې آیات کې به د مشرکانو او د کافرانو د پاره تخویف اخروی یعنی د آخرت یره ذکر کیږي او په دې ایمان او په اسلام بس دوی افسوسونه به ذکر شي. الله تعالی ولو ترى كتويني دوی لرا ولو ترى كتويني اذ هغه وقفو جدي ودرول شوی علی النار د ور په غاړه باندې جهنم ته بیخي نږدې ودرول شوی. فقالوا او دوی وی یا لیتنا چې افسوس دې زمونږ د پاره نوراد چې موږ واپس شوی دنیا ته ولا نکذب بآیات ربنا او بیا موږ نسبت د دروغ نه وای کړی آیاتونو درو خپل ته مونږ د الله تعالی شرعي احکام دروغجن نه وای ګڼلي ونكون من المؤمنين او شی موږ د مؤمنانو نه در مانونه بدیل ته کوي. نو دې ځکه یو تخویف ته د جهنم په غاړه بودرول شي. در دې خبر دلیل چې افسوس د پاره به لګ د جهنم په غاړه باندې ودرې دغه نه بعد به ورچي. دویم دې ته د خپل ګناهونو جرمونو غلط نتیجه مخې ته پرتای او دغه نه بعد د جهنم ته ځي. او دریم دا چې افسوس په ایمان او په اسلام پسې کوي چې موږ د الله تعالی آیاتونو نسبت زمون الله تعالی آیاتونو ته نسبت دروغ نه وې کړی او داغه په وجه چې موږ کم کفر کړی دغه نه وې کړی د دې په ځمانه مؤمنان شوي وي. الله تعالی وی بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې ښکارا شو د دوی د پاره هغه سوچ دوی پټول د مخینه. د دې آیت حاصل دی چې کله انسان مستقیل ګناهونه کوي نو او ګناهونه مخکې رواني په دومره مقدار باندې در اسلام نه کرک او نفرت سیوا کیږي او دغه کرک او نفرت په مرګ سره هم د خاتمه نه کیږي بلکې چې قیامت په ورځ باندې الله تعالی دوی را ژوندۍ کی دوباره دغه د اسلام دشمنان بیا به هم د اسلام نه کرک او نفرت یي اسی د سخت په ټیم کې بدارمانونه کوي خو د اسلام هغه محبت به بیا هم حضرت نه کوزي. دا د چا د هغه خلکو چې هغه مستقیل پیشي ګناهونه جرمونه ظلمونه هغه باندې کړه کېدل او اسلام بغاوتونه دای مخکې عادت جوړ شوی. نو الله تعالی په دې آیات کې وایي چې ګوره دوی چې کوم ارمان کوي چې موږ دنیا ته تر ایمان راوړی وي دا په دې کې صادق نه دي بلکې دا یری خستل یری لیونی کړی دي ته یری د وجنه دا خبرې کوي. وای اصل حقیقت دا دی چې بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل د دوی د فارغ کارا شو هغه سوچ دوی پټول د مخکینه دوی څه خبره پټوله دوی دا خبره پټوله د دې نه به انکار کاوه چې ګنې ګناہوں په واجب باندې د کفر په واجب باندې د شرک په واجب باندې الله تعالی انسان له سزا ورکړي جهنم ته اچي. دا خبره دوی د خه معلومه واغ دوی پټوله او دوی د فارغ پټوله ځان له تسری ورکوله پر ځان د فارغ د کفر د ګناہوں جوازونه پر هم کول چې زمونږ دا کار جرم نه دی ګناه نه را په دې باندې سزا نشته دی او بری طریقه باندې د اسلام مخنیوي وکاو هغه خلک چې آسماني دین باندې خبر نه واغیله به دوه کور کوله. نو په دې وجه باندې هغه عذابونه چې د کفر په وجه الله انسان لور کوي د ګناهونو په وجه باندې دا خبرې به د مخکینه پټولې یعنی وته معلومي وي خو پټولې وي. پټولو مطلب دا دی پټولو نه ښکارا اشاره دی خبرې ته ده چې په دې مسلو باندې دی پویدل چې دې ګناه شته په دې کې سزا شته خو دا خبرې به نه به چاته ویلي نه به اظهار کو بلکې دې مخنیوي وکاو. او دې ځکه کې دا سوال چې سړی په جهنم په حالاتو باندې خبر شي او د خپل جرمونو د عذاب نه خبري بیا دا سړی د جرمونو ویلي کوي د دې نه توبه کوي ورنه دغه جوابونه مخکې ځې منتر شوي دي. یعنی یوازې دا لازم نه راځي سړی د خبرې نه خبر نه د مجرمي او چې خبر شي بیا مجرم نه د سینه ده بلکې د ګناهونو لپاره اثر کې اسباب درې دي غټ اسباب درې دي. کله دې شي چې سړی د مسالې نه خبر نه خو دا کله کیږي اکثری دې چې سړی د مسالې نه خبري خو یې مخې ته د دنیا لالچ پروتي او یې مخې ته یې تعصب او ضد د وجنه په ناروا باندې ټینګ شي. دا دوه خبرې ډېرې زیاتې دي دنیاوي لالچ دنیاوي منصبونو لپاره ناجایز راټینګول او یاره ضد د وجنه د یو کار کول چې یاره پلان کې زما مخالف دی نو چې هغه یو کار کوي نسبت هغه مخالفت خامخا کوم هغه مخې ته رکاوټ جوړېږم چې دته الله تعالی اعزاز ورنکي خلک قدر ورنکي بلکې د ټیم په ټیم باندې د بدنام کوم او د معاشرې نه حیثیت ختم کوم. نو په دې وجه باندې د خلکو ته دا مسائل معلوم وو خو دغه د دوه وجو یا لالچو یا کینوا دغه په وجه باندې د اسلام مخالفت کاو او دغه جرمونو چې کوم سزا او نه غوې پټ ساتله
الله وی ولو ردو کدی واپس شي دنیا ته لعادوا لما نهوا عنه نو راو بګرځيږي هغه جرمونو ته چې دوی منې شوي د هغې نه یعنی دنیا ته خو دوی تللی نشي دا ارمانونه ضایع دي خو که لاړ هم شي الله تعالی په علم کې دا خبره موجوده وه چې دوی د اسلام سره واقعي محبت نه دی پیدا شوی د الله تعالی نه صحیح یره نه ده پیدا شوي بلکې دا د ټیم کې صرف د جهنم د لمبو یرولې دي نو دا خبرې کوي نور د اسلام سره هیڅ مینه محبت نشته دی که دنیا ته لاړ شي نو هغه زاړه کارونه بیا شروع کړي چې وړاندې کول وانهم لکاذبون یقینا دوی دروغجن دي په دې خبره کې او د دې وجه دا ده یعنی د دوی د ارمانونو او د کومې تمناګانې چې دي په دې کې دروغجن دي د دروغجن کېدو وجه دا ده وقالو دی بویل ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دا مگر ژوند د دنیا لري زمونږه یعنی د قبر عذاب د قبر ژوند او د قیامت ژوند او حساب کتاب د پکې ویل نشته صرف ول دنیا ته راغلی ژوند دی وایو چې کله مړ شو بس ختم بشو خاوري بشو ختم بشو دا د دوی عقیده وه دې ته ویل کېږي ترقي پسند خلک یا دنیا پرست خلک چې هغې د آخرت بالکل قایل نه د حرام او د حلال او جایز او ناجایز تصور یې نه صرف د کوم ژوند چې دوی مخې ته دغه ژوند دپاره دوی کوشش روان کړی دې نه اخوا د هېڅ شي قایل نه نو دوی دا خلک چې کوم هم دا دنیا پسند خلک او ترقي پسند خلک صرف دی غوښتله چې په دنیا کې سړی آزاد ژوند تېر کړي خوشحاله ژوند تېر کړي د دې خبرې غم ورسره نه و چې الله تعالی د یو مقصد دپاره موږ دنیا ته رالیږلي وو که په هغې کې موږ ناکام شو نو اخوا بیا زموږ دپاره خساره ده بیا پسې برزخ دی بیا پسې آخرت دی مستقل دایمي ژوند دلته کې دا خبره دوی نه منله او دوی به ویل چې وما نحن بمبعوثین نه یو موږ دوباره را ژوندي کېدونکي قیامت نه به یې سوچه انکار کوو الله وی ولو ترا که ویني اذ هغه وخت وقفو چې دوی ودرولی شوي علی ربي خپل رب ته دوی قیامت حساب کتاب نه مني نو هغه وخت چې کله د دوی ویني چې دوی ودرولی شوي خپل رب ته قال والله ورته وی الیس هذا بالحق آیا نه دا ورځ حق قالو دوی به وی بلا ولې نه وربنا په خپل رب هم دې قسمي قال نو الله به توی فذوقوا العذاب وسکې عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسې به کفر کوو نو دا به سختترین وخت خطرناک وخت وي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانی شوي دي هغه کسان چې نسبت د دروغ یې کړی دی بلقاء الله ملاقات د الله تعالی ملاقات د الله تعالی نه مراد د قیامت ورځ او الله تعالی مخې ته پیشي ده حتی تر هغه پورې اذا جاءتهم الساعه چې راغی دوی ته قیامت بغتة ناصفه د مخکې نه داسې یقیني اطلاع نه وه چې تاریخ په قیامت قایمیږي قالو نو دوی به وایي یا حسرتنا ای افسوس دی زموږ دپاره علا ما په هغه څه باندې فرطنا فیها چې من کمې کړلې په باره د دې قیامت کې یعنې اوس موږ واقعي غرق شو ځکه قیامت شته حساب کتاب شته موږ ولا هېڅ تیاری غم کړی نه دی اوس موږ یقینا خراب شو وهم یحملون اوزارهم او دوی به بار کړي بوجونه خپل علی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې د دوی چې کوم ګناهونه دي هغې ته به الله تعالی یو جسمیت ورکړي او دغه جسمیت والا شی به دوی په شا باندې راغستلی حدیث مبارک کې دی چې هر انسان چې کوم ګناه کوي د هغې به الله تعالی یو جسم ورکوي قیامت په ورځ باندې تر دې حده پورې چې انسان غلا کړي فرض که اوښ یې پټ کړی دا اوښ به په شا کړی د قیامت په ورځ باندې دا اوښ په قیامت کې به نارې وهي چې دې کس زه پټ کړی یم دنیا کې دغه شان کم کس چې ځمکه پټه کړې برید یې خوا وړی حدیث مبارک کې دی چې د دې ځمکې نه ښکته اووه ځمکې نورې دي دغه د اووه ځمکو سلسله چې کومه ده د غونډه به په دقه حساب باندې فرض ګز ځمکه یې پټه کړې ده نو د دقه زګید نه راواخله د ګز په حساب باندې د اوومې ځمکې پورې د غونډې ځمکې نه به یو امیل جوړ شي د په غاړه کې به واچولی شي قیامت په ورځ باندې او دې به خلک به یې نه چې دغه د بریدونو غالو چې د ځمکې بریدونه بیا وړل راوړل د دغې نه علاوه چې کم کس مثال په طور باندې دوه ښځې لري منځ کې انصاف نه کړی دا کس په یو طرف باندې معذور پالج به والی کم سړی چې سودخور هغه د قیامت پر ورځ چې قبر نه پاسېږي نو دا کس به معذور دا کس به لیونی ولیږي پاسېږي د پیریاني شانتې حالات پی د دې حالت د دې نه معلومیږي دا چې دې ګناهونو ته الله تعالی یو جسمیت هم ورکوي نو الله تعالی وایي چې دغه خلکو به د خپل ګناهونه په شا کړي علی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې الا خبردار ساعه ډېر بد دي ما هغه څه یزرون چې دي بار کړي دي کم څه چې را په شا کړي دا کم ګناهونه چې را په شا کړي دا ډېر بد دي انجام ډېر خراب دي وما الحیات الدنیا او نه ژوند د دنیا د دې ځای نه پورې غټ عقاید چې کوم دي درې ذکر شو یو د الله تعالی توحید ذکر شو د هغې د مخالفینو جوابونه ذکر شو دویم چې کوم دی نو رسالت د نبی علیه السلام تفصیلي ذکر شو چې نبی علیه السلام واقعي پیغمبر دی او دریم چې کوم دی نو قیامت ذکر شو
چې قیامت او حساب کتاب د ثابت دي حق دي. دې ته اصول د دین ویل کېږي. په عقایدو کې د ټول نه غټ اصول دا درې څیزونه دي. سړی چې کله په دې خبره باندې پوه شي چې الله تعالی واحد لا شریک دی، د هغې نه بعد دې باطل خدایان پرېږدي. بیا چې کله سړی په دې خبره باندې پوه شي چې قیامت حق دی نو سړی او حساب کتاب شته دی، نو سړی سره دې خبر احساس پیدا شي چې د حساب کتاب به څه شي کېږي، کوم اعمال به زما دپاره خطرناک وي، کوم اعمال به ټیکي چې په دې کې زه کامیاب شم. نو دس تصور به دې خبرې ته ورسېږي چې دې لاره کې رهنمایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پکار ده چې هغه اعمال وښیي چې کوم زما دپاره فایدهمند وي، هغه نه ممنې کړي چې کوم زما دپاره خطرناک وي. نو چې کله دا عقیده جوړه شوه نو دی به د رسالت د نبي علیه السلام یقین کړي. نبي علیه السلام رسالت چې ومانو د هغې نه ټول دین او شریعت کې د داخل شو. دې د اصول د دین ویل کېږي او دا اصول د امن هم دي. ځکه سړی چې آخرت مني، حساب کتاب مني، د نبی علیه السلام تعلیمات مطالعه کړي، نو دغه سړی په دنیا کې د الله تعالی نه ډېر زیات یریږي. او چې کله یریږي نو دا که څوک یو کار نه خو دا د ګناهونو نه ځان ساتي، دا د ظلمونو نه ځان ساتي. او چې کله د الله تعالی یره پکې نه د دې تعلیم نه ورکړل شوی نو په هسې خبرو باندې او په تشو قوانینو پاس کولو او پیل کولو باندې امن چرته هم نه راځي. نو دې ته اصول د دین ویل کېږي. الله تعالی وایي وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو، نه ژوند د دنیا مگر لوبې دي او عبث شی دی. لعب چې کوم دا لعب لوبې ته ویل کېږي، دا کنایه د هر هغه شي نه چې کوم کې فایده نه وي، عبث شي. نو په لوبو کې هم هېڅ فایده نشته، عبث شي. او لهو هغه شي ته ویل کېږي چې په هغې سره انسان صرف مشغول وي، د زړه مشغولتیا پکې راشي خو د دې نه اخوا څه فایده یې نه. نو دنیا داسې څیز دی چې هم بې فایدې ده، هم د مشغولتیا یو څیز دی. خو دا چا دپاره؟ د هغه خلکو دپاره چې کوم نه دین نه باغیان شوي دي. کم چې دین نه باغیان دي او هدف یې دنیا ده، نو هغې دپاره دنیا هم دغه شی شو. نور کم خلک چې د باغیان د دین نه دي بلکې هغه د دین غمخواران دي، په دین باندې عمل کول غواړي، نو بیا د انسان دپاره دا دنیا یو لوی نعمت دی. او نبی علیه السلام فرمایي چې الدنیا مزرعة الاخره، دنیا د آخرت دپاره کرونده ده، کروندې ځګینې دی. جنتونه حاصلول، د الله تعالی رضا حاصلول، د قیامت لوی خوشحالیان دایمي حاصلول، دا نه په عالم الارواح کې دی گنجایش شو، نه په قبر کې برزخ کې دی گنجایش شته، نه په آخرت کې گنجایش شته. نو دغه د ګټلو دپاره صرف دنیا ده. نو دنیا د آخرت دپاره د کروندې او ځګینې دی. په دې کې نبی علیه السلام فرمایي چې دنیا هر شی ملعون دی، بې فایدې عبث دی، مګر یو دوه څیزونه داسې دي چې هغه ډېر فایدهمند دي. یو په دې کې د الله تعالی ذکر دی، دویم عالم متعلم دا پکې عبث نه دی. ذکر د الله تعالی چې دا عام دی، نو په دې کې سره چې کوم علم حاصلوي شرعي علم دغه په خپله په ذکر کې داخل شو. کم خلک د اسلام دپاره جهاد کې قربانیانې ورکوي، دا هم په ذکر کې د احکامو عمل کې دا هم ذکر شو. کم سړی چې حلال کسب کې حلال رزق ګټي، په دې نیت باندې د حرامو نه بچ پاتې شم، او شریعت ما ته تعلیم را کړی دی چې حلال رزق وګټه، حلال کسب وروسته د فرضو نه فرض دی، دا ټول په عباداتو کې شمارېږي. نو عقیده او د ایمان درستګي ولې شرط ده، بیا دنیا فایده کوي، دنیا فایدهمند شی دی. عقیده چې کله خرابه برباد شي، آخرت سوچ ختم شي، د نبي علیه السلام تعلیماتو نه خبره ورخوه شي، نو دنیا بیا یو فاني عبث شی دی، هېڅ حیثیت یې نشته. دا قسم مضمون ته تزهید په دنیا ویل کېږي، د دنیا نه بې رغبتي، دنیا سره مینه نه کول. د دنیا سره مینه بده نه ده، خو په خپل حد کې، څومره حد کې چې کله دا دنیا سره په دین کې رکاوټ نه جوړېږي، دا ښه شی دی. چې کله دغه دنیا سره دین دپاره، عقیدې دپاره رکاوټ جوړ شي، مصیبت جوړ شي، او دې په یوازې کې ته دین وبیلې، نو بیا دنیا خطرناک شی دی، هېڅ حیثیت نه لري بیا د هغې نه وروسته. نو الله تعالی وایي وما الحیات الدنیا، نه دی ژوند د دنیا الا لعب مګر لوبې دي، ولهو نه یو عبث څیز دی، یعنې بیخي عارضي او فاني دی، دې دپاره استقامت نشته. وللدار الاخرة، او کور د آخرت یعنی جنت، خیر ډېر غوره دی، للذین یتقون، د هغه کسانو دپاره چې د الله نه یریږي. نو ترغیب شو آخرت ته، چې آخرت دپاره غم پکار دی. افلا تعقلون، تاسې عقل نه